او لمونځ هغه عبادت ده چې اول پوښتنه په ورځ د قیامت به د انسان نه د لمانځنه کوي. او لمونځ هغه بهترین عبادت ده چې څومره معصي نافرمانی او ګناوي دا ته پرېږدې دا به په دغه لمانځه باندې پرېږدې. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. اوس د ما د تا لمونځ چې صحیح کېږي دا به په اوداسه باندې صحیح کېږي چې د ما د تا اودس برابر سو نو په هغه سره به بیا د ما د تا لمونځ هم صحیح. چې کله د ما د تا لمونځ صحیح سو د ما د تا معاملات به الله رب العزت ټول صحیح کړي چې هر معامله هر کار کوو دا به موږ صحیح کوو. په موږ کې به الله تعالی حیا پیدا کړي. نن خو چې دا څومره جرایم سوري ګناوې انسانان کوي دا ټول د بې حیایي د وجې نه کوي چې د ده په زړه کې هغه د الله تعالی حیا ختم سي د انسانانو حیا ختم سي نو چې سم په مخه باندې ورتل بس هغه دی کوي. نو ګوره الله ته رسېده دا په نیکو اعمالو باندې کېږي او نیک اعمال چې جوړېږي دا ټول په لمانځه باندې جوړېږي. او لمونځ چې د ما و د تا صحیح ګرځي دا به هلته صحیح ګرځي چې ما و تا اودس صحیح. نو خبره مې دا کوله چې په انسان باندې یو څو مرحلې را روانې دي. په هغو مراحلو کې یوه ورځ دغه وه چې هغه ورځ د موقف وله، ورځ د حشر، ورځ د بعث، ورځ د تطائر الصحف او ورځ بیا ورځ د چا د پل صراط چې د دې نه ځای نه کله فارغه سي بیا به داتې ته روانې پل صراط په جهنم باندې د پاسه واقع یو پل ده. په دې باندې سفر حدیث شریف کې راځي 1500 کاله سفر ده په دې پل صراط باندې چې انسانان به روان. خو لیکن ځینې انسانان به داسې چې د سترګو فرب کې به تر دې پله نه ووځي. ځینې انسانان به بیا د دې نه ډیلوي، ځینې څومره خو حتی داسې انسانان به وي الله دې موږ د هغو نه ګرځوي چې په دې پل صراط باندې داسې کنجکان لګېدلي دي کلالي بورته یې داسې تیره سرونه یې دي د جهنم په اور باندې ګرم دي دا د انسانانو غوښې به داسې کښوي. ځینې انسانان به جهنم ته غورځار کړي او ځینې به دا 1500 کاله د پل صراط دا تکلیفونه تیر کړي خو بیا به د هغه نه وروسته ځي جنت. بیا هلته جنت او دوزخ ده. جنت او دوزخ بیا داسې نه ده لکه د دنیا زندگی. د دنیا زندگی خو که د خوشحالۍ ده هم انتها لري او که د غم ده هم هغه انتها لري. اوس کتاب کې کتل چې دا سوچ دا فکر دا تیاری هغه انسان کوي چې د کوم انسان سره د دغې ورځې احساس وي، یو فکر یې ورسره وي. والفکر د انسان سره کله پیدا کېږي چې انسان په بار باندې د دغې ورځې تصور کوي. په کور کې چې د تا څه هم سته ته خبر یې چې دا مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده، دا مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده، موټرسایکل مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده، موبایل مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده، غوا مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده، کور مې د دې مقصد دپاره جوړ کړی ده. لیکن په خپل ځان باندې به هم یو تصور وکړي چې زه الله تعالی د کوم مقصد دپاره پیدا کړی یم او زه به د کومو حالاتو سره زه مخامخ کېږم. انسان دا یقین جوړ سي، دا یا عقیده جوړه سي چې ورځ د قیامت را روانه ده. یوه ورځ به داسې ورځ زه به الله تعالی ته خامخا مخامخ کېږم. بیا به دا انسان خود به خوده بس د دې ورځې دپاره تیاری شروع کړي او د دې دپاره به کوښښونه شروع کړي. په اولیاو کې د خدای یوه لو ولیه، یوه لو بزرګه حضرت بی بی رابعه بصریه، تقریبا اکثره خلک د دې دغو ښایستو د حکمت نه ډکې کیسې هغه تقریبا اکثرو مسلمانانو ته معلومې دي، هغه یې کتلي. بی بی رابعه بصریه دغې ته حسن بصري صاحب وویل چې بی بی رابعه نور خو د ډېر طاعات ډېرې بندګۍ د خدای تعالی کړي لیکن په تا کې د یوه سنت کمي ده. بی بی رابعه ورته ویل چې کوم سنت؟ ول د تا خاوند نسته.
تا به د چا سره نکاح خامخا کوله. بیبي رابعې ورته وویل ولې حسن بصري صاحب د ما سره یو 4-5 سواله دي، که د دغو سوالو ته ما ته صحیح جواب راکو زه به خامخا رشته کوم، د چا سره به نکاح کوم او میړه به خوښوم، او که د چیرې د هغو جواب رانکو زه د هغو په غم کې یم، زه د هغو په پریشانیو کې یم، زه بیا نکاح د چا سره نسم کولی. حسن بصري صاحب ورته وفرمایل چې ته وکړه سوالونه، کوم سوالونه دي دي تا؟ حضرت بیبي رابعې ورته وویل حسن بصري صاحب د حدیثو د لارې نه ما ته مسله دومره معلومه ده چې کله ماشوم د مور په رحم کې د ده وجود ته روح ور داخله سي، دی ژوندی سي، الله رب العزت ملائکه ورته راولیږي، یا د ده په دې ټنډه تندي باندې ورته ولیکي سعید، نیکبخته انسان، داسې دنیا ته راسي نیکبخته کارونه کوي، نیک اعمال کوي، د خدای تعالی طاعت او بندگی کوي، او د چا په دې ټنډه باندې ور ولیکي بدبخته، داسې دنیا ته راسي دا بیا نیک اعمال نشي کولی. زه د تا نه دا پوښتنه کوم چې حسن بصري صاحب زه چې کله د مور په رحم کې ولم د ما په دې ټنډه باندې ملایکې ما دپاره څه لیکلي؟ حسن بصري صاحب ورته وویل چې په دې خو د ما علم نشته، په دې خو یو الله خبر ده چې ته نیکبخته یې او که بدبخته یې. دی ورته وځړل ول زه هم په دغه غم کې یم چې داسې نه سي الله تعالی زه د بدبختو په ټولیو کې لیکلی یم، نو زه خو به بیا د اهل جهنم نه یم، د اهل نار نه ویم. دومه پوښتنه ای حسن بصري صاحب زه چې کله دې دنیا ته رالم د دې دنیا نظم انسانان دوه قسمه دي، بعض انسانان داسې دي چې هغه د خپل ځان سره ایمان یوسي، با ایمانه یعنی سره د ایمان نه دی د دې دنیا نه ولاړ سي. بعض انسانان داسې دي چې الله دې فضل وکړي چې کله د دې دنیا نه دی ځي دی او ایمان شیطان سره جدا کړي. زه د تا نه دا پوښتنه کوم ای حسن بصري صاحب زه به په کومو انسانانو کې یم؟ آیا په دې وخت کې به الله ما ته سعادت د ایمان را نصیب کړي او که به ما او ایمان شیطان سره جدا کړي؟ حسن بصري صاحب ورته وویل نه یم خبر. ول دې بیا وځړل ول دا لوی غم ده د ما په زړه کې، زه په دې غم مبتلا یم زه واده نسم کولی. بیا ورته وویل حسن بصري صاحب کله چې د انسان د وجود نه روح ووځي، انسان وفات سي مړ سي، بیا ملائکه ورته راځي، د رب په باره کې سوال، د نبی په باره کې سوال، د دین په باره کې سوال. بعض انسانان داسې وي چې صحیح جواب ورکړي چې رب می الله، دین می اسلام او نبی او پیغمبر می سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، دا اهل جنت دي. او بعض انسانان داسې چې هغه په هر سوال کې دی های های لا ادري، نه یم خبر چې زموږ څخه د ما دین څه. زه د تا نه دا پوښتنه کوم چې بیبي رابعه به د کومو انسانانو نه وي؟ آیا صحیح جواب به ورکړي او که به جواب صحیح نسي ورکولی؟ حسن بصري صاحب ورته وویل په دې خو زه نه یم خبر چې دا به سره کم وي. بیبي رابعې بیا وژړل ورته یې وویل چې زه د دغه غم د وجې نه زه واده نسمه کولی. واده سړی په خوشحالۍ په حالت کې کوي. بیا یې ورته وویل ول کله چې ورځ د قیامت سي عملنامې به تقسیمیږي، چاته به عملنامې په ښي لاس باندې الله تعالی ورکړي او چاته به عملنامې په چپ لاس باندې الله تعالی ورکړي. د تا نه پوښتنه کوم زه به په کومو انسانانو کې یم؟ حسن بصري صاحب ورته وویل نه یم خبر چې ته به په کومو انسانانو کې یې. ول دې بیا ورته وځړل چې هم د دغه غم د وجې نه زه واده نسمه کولی. او پنځم سوال د ما دا چې کله اهل نارو باندې فیصله دا وشي چې تاسې به ځئ جهنم ته، اول خو به دوه ټولۍ سي، بعض به اهل نار وي بعض به اهل جنت وي. خو کله چې دا اهل نار د جهنم په خوا باندې روان شي دا به داسې څوک پیدا کړي د جهنم د اور نه خلاص. بعض به داسې وي چې قرآن عظیم شان به شفاعت شروع کړي جنت ته به یې بوځي. د بعضو به روزی، د بعضو لمونځ، د بعضو قرآن، د بعضو بیا
نبی آخر زمان سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د بعضو انسانانو به خپل واړه بچان شفاعت کوي او د ځان سره به دا جنت ته بیایي د جهنم د اور نه به یې ساتي. ګورئ مسلمانانو، اول د مړو د تاسو دپاره لوی شی دا ده چې اول مړو تاسو د نبي علیه صلات وسلام سره رابطه جوړو، د نبي علیه صلات وسلام سره تعلق جوړ کړو. نبی علیه صلات وسلام په دنیا کې موږ وپېژنو چې په ورځ د قیامت باندې مور و پلار و یو څوک د مو شفاعت نه کوي. نبی علیه صلات وسلام مړو تاسو د جهنم د اور نه خلاصوي، مړو تاسو به جنت ته رسوي.